بسم الله الرحمن الرحیم. فصل دوم در حروف عامله در فعل مضارع. حجی منگا عامل تعریف کړو، عمل کون کی تویلی کیږي او په اصطلاح کې ما به يتقوم المعنى المقتضي للاعراب. بمویلو عامل بدو قسم دی، یو لفظی دی او بل معنوی دی. معنوی دوا عاملان دي، دا به ان شاء الله راشي. یو ابتدا دا او یو خالی کېدل د مضارع دي د نواسب او جوازمونه. او عاملی لفظی چې دی کنه دا یو حرف یو فعل یو اسم، حروف عامله، افعال عامله، اسماء عامله. صاحب د نحوی دی درې بابو کی ذکر کوي. اول باب کی د حروف عامله او بیانو، بیا دو فصلو کی ذکر کوي. باول فصل کی هغه حروف عامله چې په اسم کې عمل کوي، 5 قسمه وو. اول او پنځم پکې مفرد کې عمل کوي، او دویم دریم څلورم دا جمله باندې داخلي دل، جمله باندې عمل، جمله کې عمل کولو. او دویم قسم حروف عامله غدي چې مضارع کې عمل کوي. دا خپل کور کې دوه قسم دي، دا نه درس. حروف عامله چې فعل مضارع معرب کې عمل کوي، دا په دوه قسمه. یو هغه دي چې فعل مضارع ته نصب ور کوي، بل هغه دي چې فعل مضارع ته جزم ور کوي. او به ووري حروف عامله چې مضارع کې عمل کوي په دوه قسمه. یو هغه چې فعل مضارع ته نصب ور کوي. فعل مضارع ته نصب چې دی د بدریو طریقو وي، مخکې ویلي دي. کله باقاعده نصب ور کوي 5 صيغو ته چې هغه صحیح وي. همدغه شان دویم چې معتل واوي یا یایي وي، هغې ته هم نصب ور کوي دغه 5 صيغو کې. او که معتل الفي وي، بې نصب وي خو تقدیري وي، نو نصب کله لفظي وي کله نصب تقدیري وي. او کومو صيغو کې چې نون دی نو د هغې نصب اب حذف د نون سره وي. نصب کله په فتحه لفظي سره، کله تقدیری او کله په حذف د نون سره. او جزم دا کله په سکون سره او کله په حذف د لام کلمې سره. یادم دي کنه، اب ان شاء الله به وایو. او کله په حذف د نون سره. بهرحال فعل مضارع ته چې نصب ورکوي دا 4 حروف دي: ان، لن، اذن او کای. دغه ځای پورې ورته لږ وګورئ، بیا نوره خبره کوو. فصل دوم در حروف عامله در فعل مضارع. دویم فصل دی په هغه حروف عاملو کې چې عمل په فعل مضارع کوي. ما ویلي وو ان بر 2 قسمه، 2 قسمه باندې دي. 2 قسم اول حروف کې هغه حروف دي فعل مضارع را بنصب کنن چې فعل مضارع ته نصب ورکوي. وان 4 څلور دي ورسېدلو به په څلورو کې اول نمبر ان دی. تاسو ماته لږ وګورئ. صاحب د نحومیر ولا لفظي عمل ښودلی دی او وخت موږ بیان کو. لفظي عمل د ان دا دی چې 5 صيغې چې دي که نه، یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو، کدا صحیح وی یا معتل واوی یا ایوی نو نصب به ورته لفظیه ورکوي. او که چېرې معتل الفي وي نو نصب به تقدیري وي. او بقایه 2 صيغو کې نصب چې دی دا به په حذف د نون سره. یو 2 خو مبني دي ورسېدلو پې. دا یې لفظي عمل شو. معنوي عمل د ان دا دی چې ان خپل مدخول مضارع لره په تاویل د مصدر سره ګرځي. ان چې خپل مدخول لره په تاویل د 2. او دریم نمبر وجه تسمیه ولا بیان کړی دا دی. انت ان مصدر، انت ان مصدریه وی. ولی
ځکه چې خپل مدخول چې دی فعل مضارع د په تعویل د مصدر سره ګرځي کنه تعویل د مصدر څه مطلب دی وایو ها بهرحال ان لفظي عملم کوي مانوي عملم کوي او وجه تسمیه ورله بیان کړی دا لفظي عمل فعل مضارع تنصب ور کوي مانوي عمل فعل مضارع په تعویل د مصدر سره ګرځي او وجه تسمیه ان مصدریه ځکه وي چې خپل مدخول لره په تعویل د مصدر ګرځي زنه شو ته وګورئ اول ان چون اريد ان تقوم وان با فعل بمعنی مصدر باشد دا عثمانوی عمل دی وان با فعل ان سره د خپل فعل دا په تعویل د مصدر جوړیږي تعویل د مصدر چاته ایمه تلک برو ګورئ تعویل د مصدر هغه داسي کچره د مخاطب صيغه وي نو د فعل نه مصدر جوړ کې او خپل ضمیر تبه ضمیر مخاطب تبه مضاف کې لکه اريد ان تقوم مخاطب صيغه ده نو تقوم نه قیام جوړ کا مصدر او انت ضمیر چې هغه ته مضاف کا خو انت خو مرفوع متصل کې راځي کنه انت به کاب راولي سبب اريد قیام کا نرسه لکه دا اوس مرفوع متصل نه دی مجرور متصل ته جوړ شو مجرور متصل په شکل لانت کې نه کا کی بهرحال تاسو برانډه ویل شي چې د غفیل له مصدر جوړ کی او دې کې کم ضمیر دغه ته مضاف کی اريد ان يقوم زيد او ادا خو ضمیر خبره وا او کچري فاعل اسم ظاهر بس به هغه ته مضاف کا لکه مثلا يقوم زيد وکنا نو قيام زيد به او کچري ضمیر د غائب قيامها که ضمیر د متکلم قیامی لند دادا چې ان فعل مضارع بتاویل د مصدر ګرځي معنا دا چې د غفل فاعلی کچری اسم ظاهر او هغه ته مضاف کی کفاعل ضمیر کده متکلم او کده مخاطب او کده غائب فعل له مصدر جوړ کې هغه ته مضاف کی وسور شي دل پکې وبدین سبب اون بده سبب باندې اورا مصدریه کوئی اندغه تا مصدریه ویل کیږي دا خوشو دیو نمبر لندې ردی لفظی عملم دے معنوی عملم دے لفظی عملی وما غده کم چې د انو مضارع تنصب ور کوي او معنوی عمل ادا دے چې دا مضارع نفی کوي هم تاکید هم پکې پیدا کوي مستقبل کې ها یو خو حال نه معنا مستقبل تاړي دویم نفی کوي او دریم نفی کی تاکید پیدا کوي پوه شو دوم لن چون لن یخرج زید دای لفظی عمل شو معنوی ولن برای تاکید نفس هذا بارد تاکید نفی سوم کئی دریم نمبر کئی دا لن کئی اذن سلورو کنا نو کئیم دو عمل دیجی یوی لفظی عمل لے دا ان پشان نو مضارع تنصب ور گئی او بل معنوی عمل لے معنوی عمل ادا دے چې کئی چې دا کنه کئی دا خپل ما قبل سبب جوړي د خپل ما بعد د پاره دا خپل ما قبل علت جوړي د خپل ما بعد د پاره یعنی د دې ما قبل علت او سبب وي د ما بعد د پاره لکه دې مثال له اسلم تو اسلام میں راوړو کای ادخل الجنه دې بار جنت ته داخل شمه دا سبب د اسلام راوړل اسلم تو دا سبب ذریعہ و علت دې د پاره د ما بعد دخول جنت دیکھنا چون اسلمت کئی ادخل الجنہ خجی چارم څلورم نمبر اذن دے
دام دو عمل کوي لفظي اد ان بشان مضارع ته نصب ور کوي مانوي دا به همیشه د بارا په جواب کې راځي هغه متکلم چې دا ته وای انا آتی ک غدن یا بل څه دسی وای بهر دا به جواب کې راځي یو سره دا ته وای انا آتی ک غدن سبا بدر الله د خیر سره راځم دی وخت کې وس اذن راځي نو جواب کې به وته اذن او کرما کا مزغه وخت کې به اکرام هم وکما لفظي عملی د ان بشان د مضارع ته نصب ور کوي مانوي عملی دا با په جواب کې راځي پوه شو چارم اذن چون اذن اکرمک در جوابی کیسه په جواب دا کس کی کګویت چوي انا آتی کا غدن پوه شو بهرحال څلور حروف نواسب دي ان لن کای او اذن ما تلک برو ګورئ اوس راته دا خبره کوي کنه دا انم چې شروع کې ویلو دا کله کله مقدرم راځي دا ان چې کله لفظي وي لکه څنګه چې تیر شو او کله کله زم وي مقدر وي او به خپل مدخول مضارع ته نصب ور کوي او دا شپږ زینو کې ان مقدر کېدلی شي ان کله لفظي وی تیر شو کله کله ان مقدر وی مضارع ته نصب ور کوي او د دې څو زین دي شپږ زینا وای بدن پوه شکان بعد اس شش حروف مقدر باشد پس شپږ حروف نه به ان مقدر وی شپږ زینا ما ویلی تاسو دې سی وای ان چې دا مقدر راځي پس شپږ حروف نه او به فعل مضارع ته نصب ور کوي یعنی مقشن عمل بکی کم عمل ان لفظیه کولو څه مطلب مقشن مضارع ته نصب ور کوي په تعویل دا مصدر به هم ګرځي لفظي بم کوي مانوي فعل مضارع را بنصب کنن اول نمبر حتا نفس دیم نمبر لام جحد نفس دریم نمبر وو او نفس چې په معنی د الا ان یا د الا انوي څلورم نمبر واو سرب نفس پنځم نمبر لام کای نفس شپږم نمبر فا چکلا بشپک شین او جواب کې راشي دا غي نفس دا به ګوټه کوخه اول نمبر د حتا نفس با ان مقدر وی اکی وسله وی مررتو زتیر شما روانم حتا ادخل البلد دلته ان مقدر ده حتا ان ادخل البلد البته علماء دا حتا نه بس چې ان مقدري فجي دا کوي د پرې دا نو دو شرطونه علماء ذکر کړي ښا چې حتا نه بس کله ان مقدر ویو چې ما بعد فعل چی ما بعد لما قبل بمعنی لما قبل بمقابله بکی ما بعد فعل چی دے بدے کې ود استقبال والا معنوي په مقابله د ما قبل کې صحیح تعبیر مونږ کوله چې لکه مررت او ادخلا د دواړه ماضی کہانی بیانې ښه زروانم تر دې چې به بلد ته داخل شم اگر چې ادخل د مضارع صيغه ده خو حکایت کوي کنه خو به هم بهر حل بدی ما بعد کی د مضارع والا معنی چې دا د ما قبل په نسبت معنی زیته ده ځکه اول روانته وا او رستو دا غینه به سو دخول بلد و یو بدای چې ما قبل کی ما بعد کی بد مضارع والا معنی زیته ما قبل په مقابله کې استقبال معنی بابا کې زیتی د ما قبل مقابله کې او دیم دغه حتا بیا د الا په معنی باندې او یا بد کای په معنی باندې یا بد کای په معنی باندې بهرحال او یا د الا کای معنی مخې تیر شوی کنه کای څه معنی ده چې ما قبل به سبب وي ده ما بعد د پاره
لکه اسلمت حتى ادخل الجنه، اسلمت حتى ان ادخل، دلته حتى په معنا د چا دی د کوي دی، او یا به دا کوي حتى چې دی په معنا د الهوي. لکه دې مثال اسیر روانو حتى تغيب الشمس، تدې چې الى تغيب الشمس، تدې چې نور پرې وتلو، دې ته الى انتهایی وي. یا به دا حتى په معنا د کوي وي، آیا په معنا د الهوي. څه معنا په معنا د الهوي؟ یعنی دې مدخول به د ما قبل لپاره انتهاوي. تعبیر مې سي قرآن خونه کو کنه، نو ما ویلو د حتی نه بس به ان مقدر وي. دې لپاره څو شرط شو؟ دوا. اول شرط معنوي وو چې ما بعد کې به د استقبال معنا د ما قبل به مقابله کې زیاته وي، اوس یې صحیح تعبیر وشو. او دویم نمبر چې دا بیا د کای په معنا باندې وي، اسلمت حتى ادخل الجنه، او یا په معنا د الهوي. څه معنا؟ مدخول به منتهاوي انتهاوي د بار د ما قبل وشو کنه. خجی دویم نمبر د لام جحد نه پس به ان مقدر وی. الک لام جحد چاته ویل کیږي؟ اغه لام ته چې هغه د کانا منفی په خبر باندې ور داخل وي، د کانا منفی په خبر باندې. لکه ما کان الله، کان منفیه ده کنه، او خبر سوق دي يعذبهم، بدي داخل ليعذبهم اي يعذبهم. موجه علماء نویل حتى نفس ان ولي مقدر وي. ځکه حتى حرف جر ده، حرف جر علامه دا د چې دا په اسم داخليږي، دا خو اسم پورې خاص دی، بدل ته په فعل داخل شوی. نو د صحت د بار دا ضروری ده چې ان په کې مقدر وګڼو چې په تعویل د مصدر جوړ کې وسم شي. دغه شان دلتم ليعذبهم لام حرف جر ده، حرف جر په اسم داخليږي، بدل ته په فعل داخل شوی. نو دغه جواب وکړو چې دلته په تعویل د مصدر سره د يعذبنا اسم جوړ شوی دی. دریم وو بمعنى الى ان یا الا ان، د وو او نبس ما او وو او نبس به ان مقدر وی، کم او چې کم په معنی د الى ان وی او یادم الا ان وی. لك لالزمنك او تعطيني حقي، زبتا بوري لازم نری پریدما، او توتی منا الا توتینی تردی چې ما تزما حق راکی، یا الا ان توتینی مگر چې حق مې راکی. نو الا په معنا یا د الا په معنا، او دلته دغه وجه ده و نوی و او بمعنى الا ان یا الا النحو لالزمنك او توتیا. دلته لك ولي ان مقدر ده ځکه او په معنا د الا د حرف جر ده او مجرور خو اسم دلته نه دی، نو ان بګه مقدر کا چې په تعویل د مصدر شي. آیا په معنا د الا دی او الا نه پس مستثنا خو اسمي، دلته خو فعل دی، نو ان مقدر کا. څو شو درې څلورم واو سرب دی. سرب معنا د اړول، او به سره کې واو سرب هغه وو ته ویل کیږي چې معطوف چی کنه د معطوف علیه په حکم کې نه، یعنی دا وو حکم واړی د معطوف علیه والا د معطوف نه. دا اصل کې په معنا د معوی به اصطلاحي تعریف ووري، دا غو ته وی چې په معنا د معوی یو. دویم دا د معطوف علیه والا حکم معطوف نه څه کوي اړی. عام طور خو جاءنی زید و عمر کی کم د زید حکم دی جاء ا د شام دی عمر دی، دلته د سینې ښه. خجی هغه د باره مثال ذکر کړي، لا تنهان خلق، من مکه و د داسې اخلاقنا، من مکه و د اخلاقنا. ور لا تنها نهی ده کنه، کلام منفی شو کنه. به ور بسې څه وي و تأتي مثله، دلته مثبت دی او تر خپل داسې کې. نو معطوف ولا حکم، معطوف علیه ولا حکم معطوف ته ملاو نشو، یا به دسی وایو خلک به بل تر زم وې دا وو په معنا د معوی یو، او ما قبل کې کم حرف داخل وی شروع کې هغه ما بعد کې نه وی. څه معنا؟ ما قبل کې لا نه هي وکنه، ما بعد کې نه ده وای نه شولې بیا موږ څه ویلو، ما بعد لا حکم نه حاصل کم چې ما قبل ته، ما قبل منفی او ما بعد کې مثبت ده. نه رسې خبره
خدا خبره ګوره صحیح نه ده چې د دې اخلاق ونه منه مکه چې خپل کې نه کته خپل غلطي کې او کني کې بهر حال د غلطۍ نه بمنه کې یو سړی سیګریټس کی اته وته چې اوس بل سیګریټ نه منه کې یو سړی چرس کی او ته وته چې دا غلطه د بل چرس نه ولې منه کې به خپل کوم بل خو منه کوم دا دوه حکمونه دي اصل کې یو وران کړ د خپل نه کولی دویم بلم ته منه کولی نو که یو په مال کې بل خو نه په مال کې ها کچري به توري عاري چې د خپلم ته منه شي به ویل شي یار جيبه خبره د بل ته منه کې او خپل کې نو بدی مقصد یې چې هم ته منه شي به ټیک ده واوی صرف دا وشو دین پس من مقدر وی لا تنها عن خلق وتأتي وان تأتي او شپغم نمبر پنځم لا میکایدا اغه لام چې په معنا ده کای راځي دین پس ان مقدر وی خجی اسلمت لادخل الجنه لان ادخل الجنه او وفا شپغم نمبر فادا فا چکل د شپغو شینو په جواب کې راضی کنه دلته ان مقدر وی د څو زینو شپغ بلکې یو خبره مونږ پریخي د ګوري ان چې د شپغ زینو کې مقدر وی حتا نفس لم جحد نفس او نفس چې به معنی د الا ان الا ان وی او څلورم څوک واوي صرف مونږ غره واوي صرف تعریف وکړو معنی د اړول اصطلاحي تعریف چې د ما قبل بشرو کې کم حرف راغلي ما بعد کې نه راغله خدای د برمولي سے دغه شرط دیکھا چې دا به د شپږ شینو په جواب کې راغلي شپږ شینه کم دي غدادي کنه امر نهي نفي استفهام تمني او عرض څنګه چې د فا والدي برحل پنځم نمبر لامې کوي او شپږم نمبر د فا نو فا نه پس به ان مقدر وی الا چې فا د شپږو شینو نه د یو شی په جواب کې راغلی فا در جواب شش چیز است وفا کا در جواب شش چیز است او د فا نه پس شکل شپږو شینو په جواب کې امر په جواب کې چفا راشي نهي په جواب کې چفا راشي نفي په جواب کې راشي استفهام په جواب کې تمني په جواب کې عرض په جواب کې وامثلتها او مثالونه دې مشهور دي اول نمبر امر زرني فاكرمك فان اكرمك او وسرب کې بد سی وي زرني وان واكرمك نهي نفس لا تشتمني فاذينك درفا نفس فان اذينك او وسرب کې واذينك استفهام نفس اين بيتك فازورك فان ازورك او وسرب کی وازورك تمنی بس لیت لی مالا فانفق منه فان انفق وسرب کی وانفق عرضنا بس الا تنزل بنا فتصيب فان تصيب وسرب کی وان تصيب تاسو په شو لیکه څه مې برنه خدل خجی بس به کو مثالونه وي مشهور دي عربي ولا رواړو الفصل الثاني نواسب الفعل المضارع نسب وركون کے فعل مضارع تا الحروف العاملة في الفعل المضارع على قسمين حروف چې عمل کوي فعل مضارع کې بدو قسم دي القسم الاول النواسب نواسب دي نسب ورکون کی الحروف التي دا حروف دي تنسب الفعل المضارع چې نسب ورکوي فعل مضارع ته هي اربعه سلور دي ان موږ ویل دي خبرې به کی اول لفظي عمل مثل اريد ان تقوم دویم معنوي عمل وهي تجعل الفعل المضارع دا ګرځي فعل مضارع لرا بمعنى المصدر بمعنى د مصدر اي اريد ان تقوم معنى اريد قيامك او دریم نمبر وجه تسمیه ومن ثم يقال لها ان مصدريه وتویل کیږي دویم نمبر لند لفظي عمل ليخرج زيد و معنوي عمل
وهي حرف دا یو حرف دے تأتی راضی لتاکید النفی فی الاستقبال تاکید پیدا کئی نفی کی پیدا کئی او استقبال تسیغاڑی کا استقبال کی درم کئی دے ہی حرف دا حرف دے ما قبله مانوی عمل اول بیانی چه ما قبل لدی سبب ویلی ما بعد ود ما بعد دپارا وسی لفظی عمل مثال کی بیانی مثل اسلمتو کئی ادخلا الجنتا اذن یہ حرف جواب دا حرف جواب دے مانوی عمل بیانی لأنها تقو فی کلام واقعی کی پا کلام کی یکون جوابا چدا کلام بجواب وی لکلام سابق مخکنی کلام دا پارا مثل اذن اکرمکا تداوے چاہتا فی جواب من پا جواب دا کس کی قال چغوی انا آتی کا غدن علم پویش ان کلمت ان تکون مقدرتا کلمت ان دا مقدر کی دیشی بعد 6 حروف دا مقدر وی بس شپگ حروفنا وتنصب الفعل المضارع فعل مضارع تبا نصب ورکی الکه دی ان کی و خبر دا خامنا باتش ولا دا ان چه دے کنا دا کچری دا سی فعل نپس راشی چاگا یقین پا معنوی عالما بے بگوری ان مصدریه نبی بے با ان مسقل من مخفف من المسقل وی کا ان حرف مشبہ بالفعل وعالموی لکه عالما ان سیکونو التخوی نصب ندے ورکڑے وجہ سرا دا ان مصدریه ندے بلکہ ان آغا دے او کله چې پس دا سی فعل نراشی چاگی که دا ظن معنوی ظننتو هلته به دواړه قسم کېدلی شي فجي تكون مقدرة بعد 6 حروف فتنسب الفعل المضارع تبنسب ورکی بعد حتى نحو مررت حتى ادخل البلد بعد لام الجحد نحو قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم بعد او التي اغا تكون بمعنى الى او الا يد الا بمعنى نحو لالزمنك وتعطيني حقي وكقوله تعالى ليس لك من الامر شيء او يتوب الى ان يتوب عليهم الا ان يتوب عليهم او يعذبهم بعد واو صرف الواو الذي اغوا ليس لا يصح عطف ما بعده ولا ما قبله ما بعد ما عطف نہیں صحیح ما غدای ډیر آسان تعریف شو واو صرف کوم وته وي چې د ما بعد عطف نہیں صحیح ما قبل معنی وهذا لو تكون بمعنى مع تفيد المصاحبه د مصاحبت په دور کې لکه شاعر وی لا تنها عن خلق من امك ود اخلاقنا وتاتي مثله چې تداغي په مثل راتګم به کې عار عليك اذا فعلت عظيم عار دې پتا معنی کدا کار دې وکړلو عظيم غټ عار بعد لامکای پس لامکای نه ان مقدر وی اسلمت لان ادخل الجنه لادخل الجنه اي لكي ادخل الجنه بعد الفاء مقدر وی التي غفا تقو في جواب 6 اشیاء بجواب د شپږ اشیاء کې چراشی وهي ما يلي اغدادي لاندې روان دي الامر نحوزني فاكرمك نهي نفس نه لا تشتمني فازربك یعنی د نهي بجواب کې چفاراشی دا غنه پس باندې مقدر وی د نفي بجواب کې چفاراشی ما تاتيني فتحدثنا فانت تحدثنا الاستفهام بجواب کې چفاراشی اين بيتك فازورا فان ازورا د تمنی په جواب کې چفاراشی لکلیت لی مالا فانفق منه دارس په جواب کې چفاراشی ان به مقدر وی الا تنزل بنا فتصيب فان تصيب خيرا تاسو به شولې خنو کوم دې ته رسیدلی یو لفظ دغه وکړو دغه نعبدو وایي ښا نعبدو دا وایو لفظ دې ما تلفظ به الانسان دې مستعمل دے استعمالی کی گور قرآن کی استعمال دے نعبدو او بغیر د ضمیر ویو کا اب دا مفرد دے ذکر لفظ کا تنہا دلالت کنت بر یک معنی اب مفرد دو قسم درې قسم اسم فعل حرف دا بکی فعل لے علامه د فعل بکی دا ضمیر مرفوع متصل بدو پیوند دے کنا نحنو او غیر سره مضارع ته گردان کی تعریف هغه کلمې ته وی مستقل امانت دلالت کی زمانے کی او زمانے سره تعلق وی او به معرب مبنی کی فعل مضارع معرب ده نون د جمع مؤنث نون تاکید نه خالی ده نو او به نور باستول د اسم ده حتی چې دې نه سبق تر ورسېدلو یو ځای پاتې شو به نعبدو چې دا
دا مضارع معرب مضارع دا به د معرب مضارع څلور قسم دا په اول قسم دی حالت رفیع ضمه سره نسبی فتحی لفظی سره ولد جزمی په سکون سره او دلته حالت رفیع دی ښا ځکه مضارع چې کله د عوامل لفظیه او خالی به الفاظ دیگر نواسب او جوازم او خالی دغه صورت کې مضارع مرفوع ای خلود مضارع د نواسب او جوازم او دلته عامل کم یو عامل له عامل معنوي دی ښا مونږ ویلي عامل بدو قسمه دی لفظي او معنوي دلته معنوي دی نه رسېږي نور ټیم پوره دی نو سبا کم دی ان شاء الله اجرا به زه ته